بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یو مسله ذکر کیږي د عملیاتو په ذریعې سره یو مجرم معلومول او هغه په ټولو خلکو کې بیلول، دا څنګه دی؟ دا سوال دی او جواب چې کوم دی د هغې راځي داسې چې دا د عملیاتو په ذریعې سره یو غل معلومول دا جایز نه دی. عملیات مطلب دا چې څوک وایي چې زه څه وظیفه کوم او یا جادو کوم او یا منتر کوم او په دې سره به زه دا کس دا زنانه یي که نارینه یي دا معلوموم، نو دا چې کوم دی جایز نه دی. حضرت تھانوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې زما په نظ بالکل دا خبره ناجائز ده، کیونکہ عوام حد احتیاط سے آگے بڑھ جاتے ہیں. د احتیاط نه ډېر مخکې چې کوم دی دا خلک ځي او دا چې کوم دی په امداد الفتاوا صفحه نمبر 87 او جلد نمبر 4 کې چې کوم دی دا هغوی دا الفاظ لیکلی شوي دي. ان عملیات کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ جس کا نام معلوم ہو اس کی دوسری ذرائع شرعیہ تحقیق و تفتیش کی جائے، لیکن چونکہ عوام کو اسی واقعاتاً چور سمجھ لیتے ہیں لہٰذا ایسے عمل کرنا درست نہیں. واللہ عالم. مفتی محمد انور. یعنی په دغه طریقه دغه غل معلومول جایز نه دی او چې کوم د شریعت نوري طریقې ښودلی شوي دي په هغې باندې چې کوم دی نو د هغه تحقیق وکړی شي. بله مسله ذکر کیږي چې باران وي یا چې کوم دی نو ګړ ګوړ وي یا چې کوم دی نو داسې زلزله وي یا قسمه قسم داسې عذاب غونته د الله پاک وي، نو په دې کې د چا بزرګ نوم اخیستل چې ما په پلاني بزرګ سره بچ کا، لکه مونږ پښتانه اکثر وایو یک پیره بابا مونږه بچ کا یا یک پیره بابا، یا کنه داسې د خولې نه داسې بې ساخته الفاظ وځي. نو دغه الفاظ وتلو سره آیا پکار دی یا پکار نه دی، مناسب دی که مناسب نه دی؟ نو جواب د هغې نه دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم به خپل معمول په دعا سره کو. دارنګې کار چې به کله وشو ډېر سخت بریښونه یا څه داسې حالات به راله، نو حضور صلی الله علیه وسلم به خپل معمول په دعا سره کو. څه به یې ویل؟ اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك. مشکات شریف حدیث دی صفحه نمبر 133. نو نبی علیہ السلام به دا دعا کوله او چا څه الفاظ یا صحیح نه دي استعمال کړي، او دې دعا سبحان الذي یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته بھی ثابت ہے. دا هم چې کوم دی ثابت شوی ده، دا هم ویلی شوی ده. ایسے وقت میں بابا فرید یا چې کوم دی نو پیرا بابا وغیرہ وغیرہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کلمہ ہمیں بجلی سے بچائے گا. دا الفاظ چې دا به مونږ دا نوم به واخلو نو مونږ به د بجلۍ د دې برېښنا نه یا چې کوم دی د دې زلزلې نه یا قسمه قسم عذاب چې راشي د دې نه مونږ چې کوم دی نو خلاص کی. نو دا چې کوم دی خلاف دا د قرآن و سنت. مرگ او زندگی، د مرگ او زندگی مالک صرف اللہ دے، کسی اور کو سمجھنا کفر و شرک ہے. مفتی محمد انور دا یو فتوا دا هغوی دا چې هغوی دا مسلې دا ورکړی دی. بل دلته کې بله مسله داسې ذکر کیږي چې بعضې بریلیان وغیرہ وغیرہ چې کوم دی دا د حد نه زیات واوړي، نو هغه وایي چې یاره دا نبی علیه السلام دا د الله د نور حصه ده، بلکې د دې باره کې وایي ستاسو څه عقیده ده؟ نو نبی علیه السلام د الله د نور حصه نه ده، بلکې الله خپله یو نور دی او د خپل نور نه چې کوم دی نو دا نبی علیه السلام لل نور ورکړی او هغه تی پیدا شوی. نو دا عقیده چې کوم دی نو دا هم غلطه ده. نو نبی علیه السلام چې کوم دی
دا अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लम को नूर को सबसे अशिया से पहले सब अशिया से पहले पैदा फरमाया था। ये नूरी मखलूक था। इस नूर को अल्लाह ताला के नूर से जुज़इयत हासिल नहीं थी, यानी नूरी मोहम्मदी अल्लाह ताला का जुज़ नहीं। जो शख्स ये अक़ीदा रखे कि नूरी मोहम्मदी अल्लाह ताला का जुज़ है, इसका अक़ीदा मुशरिकाना और ईसाइयों के मुशाबे है। हज़रत सल्लम नूरी हिदायत भी है, यानी आपके ज़रिए खल्क़ खुदा को हिदायत हासिल है। और जिस्मानी तौर पर आप सल्लम के जवाद जूद अतहर में काफ़ी नूर शामिल है, जैसा कि अहादीसी से वाज़ेह होता है। और ये नूरानियत आपकी बशरियत के मुनाफी भी नहीं। नूर मोहम्मदी को नूर खुदावंदी का जुज़ कहने वाले के पीछे नमाज जायज़ नहीं। मुफ्ती खैर मोहम्मद दा यो फतवा दा गुयुदा चिका यो कस दा अक़ीदा लरी न बाग बस रुस्त मुंस कवल हम जायज़ नदी। अल्लाह ताला दी मुंगो ताउस्तो अमल कवल तौफीक राखी पदा से मसाइलों की एहतियात बरतावा हल चिकम ने मुंगो को आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।